رحیم بحث مونږ شروع کړو دا ما په خیال چې مثال نه تاسو لیکل نه کوشش دا کوو چې ان شاء الله بل درس کې بتاسو د بل محدث تساهل خبرې مونږ لیکو وایو خدا ګڼ مثال نه ماده را پاره ویل چې تاسو یو مثال نه یاد چې ګڼ شواهد وی چې تاسو ته پته لګي اسه دا کتاب چې کله سړی ګوري او بیا د معرفت علوم الحدیث هم ګوري نو دې کې ډېر داسې روایات شته چې هغه د سر نه ثابت نه دی په کې تواتر داوی هم کوي لکه دا یو داوا دا کړی دا په دې خپل کتاب کې چې تواتر سره ثابت تا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مختون او مسرور پیدا شو تواتر په دروغ ثابتېږي تواتر پرې په دې سلسله کې چې کوم حدیث دي هغه اکثر و بیشتر دروغجن دي مکذوب فیه دي دا لوی خلقی لیکن کم شی چې پیش کی او دا غې نه کم استدلال کی نه درست نه د دې وجه تشیع نه ده دا تساهل له بس یو ذوق لري چې دا ثابت کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه دی شاید په دې کې به فائدہ ای نال تلګ او خوېږي حاله دین په معاملاتو کې دې ضرورت نه د دین په معاملاتو کې د الله د رسول چې کوم صفت ده هغه الله او رسول بیان کړي هغه نه کمه او زیاته جایز نه ده بل محدثین دا لیکي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو صفت نه او ته هغه لپاره بیان نو دا کا نقص دا وتا نقصان وکړو یعنی هغه کې داسې یو سیس ثابت کړي چې بګشت نه دا تعریف نه ده دا کوم چې عاشقان کی او داسې بے بنیاد روایتونه بیانوي دا درست نه کوي دلته کې د خپل یو سند سره یو حدیث بیان کړی دا د مستدرک دریم جل صفحه 141 په دې کې د حدیث بیانوي د عمران بن حسین سره چې ډېر لوی دی نو پرېږدم یې خو حدیث داره چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم النظر الى علی عبادت سیدنا علی رضی اللہ عنہ ته قتل عبادت ته او خلق سوی پلار مور ته قتل عبادت دا چرته وګوره دا روایت الفاظ معلوم کې چې دا کوم ځای دي پلار او مور ته د عبادت د قتل روایت الفاظ صریح خمس من العبادة دا اولی گئے ما توخه ہے کنا اولی گئے معلوم کہ بیا ما توخه پدې باندې لګ د بحث ضرورت پدې د بحث ضرورت چې دا کما کټګری کې دا روایت شته هم کنيشتا او کشته نو کما درجه کې ده آیا د بیانولو قابل له او کنه ده د عمل کولو قابل دی او کنه ده مونږ چې کوم خبره کو په دې بنیاد کو چې دا قتل بګار دی چې دا کومه درجه کې راځي آیا دا شان اندادن مونږ بیان کو کنا سو قید لګو دا غي په بنیاد بیان کو او کنا بالکل انکار کو چې دا ثابت نه راځي وټیر سيزونه سره یې کابه ته قران ته مور بلار مخته کتل عالم مخته کتل یا ټول ثواب دا وګورئ کوم په مسله وای خو وی ګورئ چې چر ته لیکل ده بیا ما ته وای چې ودا سره دا وی چې ان نظر الى علی عبادت دا د لیکلې صفحه 141 باندې امام حاکم وی هذا حدیث صحیح الاسناد د دې حدیث سند صحیح دی دعوه ده د سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرافت هغه کمالات هغه نه انکار نه کو ناسبیان باندې جوړیږي زموږ د عمل کې دا لانجه راغلی ده چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اهل بیت او تعریف کړي د هغې څه صفتې کړي او په صحیح حدیثو کې موجود وي نو زموږ خلک دا وایي زموږ خلک نه وي خو ناسبیان دا وایي چې د روافضنا زمونږ د احادیثو کتابونه مخلاص نه دي امام بخاری باندې یو اعتراض دا هم دی دا ډېر لوی فتنه ده
د نسب او د رفس دا دوه مستقلې فتنې روانې دي پاکستان کې، او دا ستاسو جماعت کې هم دا شی رانوتلی اوس دلته دا شی رانوتلی دلته دا کېږي. او الله دې نه کړي، خو ما د خطره دا را چې له 70 کاله پس به دی ښه برګوبار وباسلی، دا به ښه تناور فتنه جوړوي. لکه دې کې شته داسې کسان چې ثابتوي دا چې د سیدنا علي څه کمالات نشته. د دې سیزونو بل مصیبت دا شي چې یو فتنه ده بله یو فرقه ده، هغه ځان ته ناسبیان هم نه وي، روافظ هم نه وي، ځان ته تحقیق والا وي. کراچۍ کې ده هغې څه شاخونه لاهور کې هم دي، هغې یو کتاب لیکلی دی، ما راغوښتی یو لا راغلی نه دی، پای کې هغې دا واضح کوي چې د سیدنا معاویه په باره کې هېڅ صحیح حدیث چېرته نشته، د هغې د فضیلت په باره کې هېڅ صحیح حدیث چېرته کې نشته. کتاب نوم دی معاویه بن ابي سفیان، نه حضرت نه سیدنا نه رضی الله تعالی عنہ. دا د حماقت د وجې دا فرقې پیدا شوې. د دې لپاره ښه ډونګی مطالعه پکار ده، بالاستیعاب د هر چیز مطالعه پکار ده، دروغ نه دی ویل پکار. سیدنا ابو سفیان او سیدنا معاویه رضی الله عنهما ته د صحابیت شرف حاصل نه کنه حاصل بدا پورا دی کنه نور څه دی د صحابیت شرف تا ته کم ښکاري. نو هلته هم دروغ نه وایو، د سیدنا علي په باره کې هم دروغ نه وایو، او د سیدنا علي نه به د فضایلو نفي هم نه کوو. چې کوم فضیلت ثابت دی هغه ثابت دی، چې کوم نه دی ثابت نه هغه نه دی ثابت. دلته کې دا خبره چې النظر الی علی عبادت، دا بنیاد اصل کې علي احمد عباسي یو سړی و، د هغه یې خرخ بنو عباس سره تعلق و. هغه دلته کې سوات کې غالباً پرنسپل و، چېرته کې کالج کې یونیورسټۍ کې چېرته و. هغه دا تحقیق مزید او فلان فلان کتابونه لیکلي دي، معاویہ کی سیاسی زندگی پہ کہ سو سیزونه ټیک دي څه غلط دی. بیا د هغې په جواب کې خلافت ملوکیت لیکلی شوی دی، دا اصل کې د علي احمد عباسي د کتابونو رد عمل دی. بیا د هغې په خلاف کې نور کتابونه تر دې پورې چې اوس خلک سیدنا حسین رضی الله عنه ته حسین وایي، او یزید ته سیدنا یزید علیه السلام رضی الله عنه وایي. خبره دومره لرې ځای ته رسېدله. دا افراط و تفرید دی. موږ یزید ته کافر نه وایو، نور د ملعون وایو، لیکن یزید په سیدنا حسین د پاسه کول ظلم دی. سیدنا حسین صحابي دی، یزید خو لیس بصحابین، یزید خو صحابي نه دی. د صحابي او د غیر صحابي په منځ کې ته څنګه کمپیریزن کوې، څنګه مقابله کوې؟ زمونږ اختلاف په دغه بنیاد باندې دې جماعت کې شته داسې کسان، دغه نعمان صاحب چې مړ شوی دی الله دې وبخي، د هغه دا شاګردان ټول دا چلونه کوي، یعنې یزید د سیدنا حسین د پاسه کوي. اوس په دې حالاتو کې هم ته غلی کېنې نو کېنه، بس موږ خو نه شو کېناستی. دا دروغ وایي خلک، بې شمېره دروغ وایي. د سیدنا علي په باره کې امام حاکم لیکي چې دا حدیث ته صحیح الاسناد دی. حافظ ذهبی نمخ کې په دې باب کې د حافظ ابن کثیر قول ورخ. حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ نمبر 330 دیکھیں ډېر شی عبارات او ډېر شی احادیث د سیدنا علی رضی الله عنه په فضائلو کې لیکلي دي. کافی اوږد بحث دی، 20-25 صفحو نه سوا بحث دی. پدې کې د 330 صفحه کې د خبره لیکي دا حدیث چې موږ وایو نو دا ان نظر الی علی عبادت باندې مشته، او ان نظر الی وجه علی عبادت په دواړو الفاظو کې شته. نو دی وایي چې دا قسم حدیث خلق خوئی او د سید عائشہ پر روایت باندې وایي
ولکن لا یصح شیء منها لیکن پدے کے حس قسم حدیث صحیح نہ دے نشته بګه امام حاکم سے داو کړی دا چې صحیح الاسناد دغه صحیح شته نه ولې فإنه لا يخلو كل سند منها عن كذاب او مجهول په دې سلسله کې چې څومره روایتونه دي هغه د کذاب یا د مجهول راوی نه خالی نه ده نو څنګه صحیح الاسناد شو ابن کثیر چې کوم دی دا په معتدل جارحینو کې ده ته متساهلم نه ده متشدد هم نه دا معتدل ده د اصول تحقیق اصول حدیث باندې کتاب شته مستقل الباعث الحسیس دا غي شرح ده بیا دغه کتاب و دې کې دا لیکلي دي چې لکن لا يصح شيء منها فإنه لا يخلو كل سند منها عن كذاب او مجهول لا يعرف حاله وشيعي تدې او راوي دې نوم دې نه ذکر کړي خو شیعه دی بیا دې حدیث تو ګورا ته محدثینو چې کومه قاعده او ناغدارا چې او رافضی یا یو بل بدعتی راوی یو داسې حدیث بیان کی چې هغه داغه د بدعت مؤیدی ناغه روایت قابل قبول نه او چې کله دې کې شیعه راوی راغی د پدی بنیاد باندې دار چې شیعه راغی لہذا قابل قبول نه ده دا غلط استعمال دی ابریدو والا سره ده ابریدو ور دا غلط استعمال چې جی دا خو کتابونو کې لیکلي کتابونو کې دا نه لیکلي کتابونو کې دا لیکلي دي چې د بدعتي راوی د یو شیعه راوی یو داسې روایت چې هغه داغه د بدعت مؤید محض تشیع غره د حدیث ترد لپاره اصول نشته دا د خلکو خپل اصول لخ په دې وجه امام بخاری په خپل صحیح کې د بشپره مبتدیین روایت غوښتي دي سلف دا طریقه نه واس د حدیث لپاره د انسان د بدعتي کېدو نه بدعتي کېدو قید نشته دا خلک د ځانه جوړي ته محدثین او پنیز پای کې د یو سړي وثاقت پکار دی داغه حافظه کله پکار ده چې پاغه الزام د کذب بیانې نه منکر الحدیث نه پاتشي او بدعت نو حدیث باره کې داغه پاغه حدیث په باره کې چې پای کې داغه د بدعت تایید نه قابل قبول نه محدثین اصول لغري تیر ځان اصول جوړي اوس چې دا وجي دا څه دین لہذا دا څه د نن سبا هو بل مسله شو بل دا شو چې دا اهل تشیع چې ګندې دي قرآن نه مني وای دا څه اگر چې هغه وای مونږ منو دا جګړه مکول پکاري چې هغه وی زه قرآن منم د بسم الله نه تور الناس پورې او چې څوک د مخالفت کی نا کافر غنم تور ته بیا مې چې ته نه منې نو د دې سب ګورده څه طریقه سب کې چلے کته ورته پیش کې چې بھائی استاسو فلانه کتاب دی او فلانه کتاب دی اصول کافی دی ناغوی استاسو د حدیث په کتابونو کې موضوع روایت نشته موږ ډېر سره خبرې شوې دي هغه وی دا روایتونه موضوع دي دا کم چې زمونږ په باره کې خلک وي یا زمونږ مشران ته نسبت کوي بیا موږ خو د هغې پہچان کولې په دې نشو چې هغې تقیم قایل دی مسله دلته هم جوړه شو یو سړی تقیې قایل دی چې په زړه کې یو څه دي په خولې بل څه وایي نه موږ څه فیصله کولی شو هغه بندیري نه وي چا تپوس کوي چې غر لوی دی که نه علم غر لوی دی که بابا لوی دی که نه هغه وایي چې که بابا ته لوی یم نو پښتو مې که چکېږي او که علم ته لوی یم کافر کېږم پوه حیران شي سړی یعنی هر قسمه شی په هغې ثابت لیکن هغه هغې تقیې په بنیاد یو شی رد کړه موږ سره څه پیمانه شته دا کومو ځایونو کې چې موږ حیران شو یا ودرېږو نو موږ ته چل نه راځي نو څه وګورو سره چلے چل ورزی دی وګورئ بار کې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی دی او د اهل سنت عقیده دارا چې کوم ترتیب د خلافت ته د افضلیت هم دک طریقه اول ابوبکر صدیق بیا عمر فاروق بیا عثمان ذو النورین بیا علی بن ابی طالب
رضی الله عنهم اجمعین. نو که څوک دا وایي چې دی د سیدنا علی رضی الله عنه دا غوره غني په مقابله د شیخینو کې، نو دې ته اهل سنت والجماعت بدعت وایي، کفر ورته نه وایي. خبره دغه ده، دا یو بدعت دی. ته دې بدعت ته وجه محدثین دا شانت اهل بدعتو هغه احادیث رد کوي کم چې د هغې د عقیدې مؤیدي. دې باندې د حافظ ذهبي څه قول دی؟ دی وی قلتو ذا موضوع، بس مختصر خبره کوي. زه فیصله دا کومه چې دا حدیث چې ان نظر الی علی عبادتن دا موضوع ده. دا دوه شاهد ما پیش کړل، یو د حافظ ذهبي او بل حافظ ابن کثیر رحمه الله چې دا حدیث موضوع ده، دا صحیح نه ده. دا تساهل شی د امام حاکم نه چې هغه یو ضعیف یا موضوع حدیث ته چې کوم دی صحیح وایي او صحیح الاسناد ورته وایي. یو بل مثال وګوره. دا عاشقان چې کوم دي، عاشقان دا حدیث هغې پیش کوي د عشق لفظ دپاره چې دا ثابت لفظ ده. صفحه 182 کې حدثني بکیر ابن احمد الحداد الصوفی. صوفی باندې موږ بحث کولی شو، نه ګوزه تاسو په لاس په دیامین ځکه زه نه یم ماشان روشا کشمیري وایي او دا هغه هم نه وي، دا متقدمین وایي. نو هغه موږ ته حدیث بیان کړو بمکه. هغه ویل موږ ته حدثنا سهیل بن سلیمان النیلی بواسط، واسط کی نیلی نیل زی بھائی. حدثنا منصور بن المهاجر، زمونږ استاد چې نیلوي صاحب وایي نیله جهلم ضلع کې یو کلی ده، ضلع جهلم کې یو کلی د نیلا وایي. نو محمد حسین نیلوي رحمه الله دا ځای کې پیدا شو، ځکه هغه ته محمد حسین نیلوي وایي. دا دغه نیله نه ده. البته واسط دا بغداد نه د دوو ښارونو منځ کې یو کلی واسط. نو هلته نه چې کوم خلک خوارج وي دا واسطي وایي. دا پاکستان کې، هندوستان کې مختلفو علاقو کې دغه خلک شته. حدثنا منصور بن المهاجر حدثنا محمد بن الحجاج. بس فوکس پدو گئے پدی راوی باندې. محمد بن حجاج اللخمی، لام خی ممی، اللخمی الواسطی. دا راوی وی چې موږ ته حدیث بیان کړو سفیان بن حسین عن الزهری. دغه راوی دا کم چې درته ما ویل محمد بن حجاج اللخمی، میزان کې لیکلی دی حافظ ذهبی جلد 3 صفحه 509 کې چې کذاب وزاع. دا کذاب دی او دا وزاع دی. دلته حافظ ذهبی څه نه لیکلی. دا مثال په دې پیش کوم چې ډېر خلک داسې شته دی چې هغې خیال داری چې ګنده حافظ ذهبی د مستدرک حاکم هر حدیث باندې حکم لګولی دی. داسې نه ده، کتاب یې کتلی نه دی. کتاب چې وګورې نو په دې په هر حدیث باندې هغه حکم نه یې لګولی. ولې نه یې لګولی؟ موږ ته هېڅ پته نه لګي. بني ادم دې ستړي شي، معلومات نه کله پیسې ورتیر شي. خو ځان په دې پوهول پکار دي. دې حدیث په باره کې هېڅ شی د نه یې لیکلی، نه د صحت نه د عدم صحت، نه یې لیکلی دی. بعض ځایونو کې داسې ډېر شي چې هغه ولیکي او بس خوا یې پې ورتیر شي، حکم یې بیان نه کړي. دا حجت نه دی. خبرې دا مطلب ما داسې احادیث مختلف یو ځای کې جمع کړي دي چې هغه دي موضوع، لیکن حافظ ذهبي دلته کې هغې ته څه التفات نه دی کړی، نورو کتابونو کې هغې کې التفات کړی. دا ډېر ګران کاري، هر کتاب داسې کتل ډېر مشکل کار دی. او بیا زمونږ باندې مصروف سړی چې هغه ته 200 کارونه نور وي، یوازې مصدرک خو نه دی.
دا کار ګران په دې باندې شي او بیا دا چې یو راوي دپاره ورته شل او 50 کتابونه ګوره، نو دا شی ګران شي په دې باندې. د دې دغه راوي وضاع او کذاب دی، یا خو په دې کې دغه وجه شوه. بله دا چې هغه وایي چې سفیان بن حسین نقل کړي د زهري نه، زهري وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. زهري څوک دی؟ ابن شهاب زهري تابعی دی که نه؟ د تابعینو هم نقل کوي کله کله او تابعی د صحابین هم نقل کوي. دا حدیث مرسل دی، لیکن انقطاع ده. تمین نرائی څوک دی؟ دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیدلی. امام زهري رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لیدلی، که لیدلی بیا خو دی صحابي و. خو دی صحابي نه دی بلکې دی تابعی دی. د منځ واسطه څوک ده؟ اهو تابعی ام صحابی؟ د منځ واسطه تابعی دی او که د منځ واسطه صحابي دی. که صحابي نو من هو؟ چې نوم یې راشي نو بیا موږ مسلمانان یو، موږ په دې پوهېږو چې الصحابة کلهم عدول، صحابه کرام ټول عادل دي. چې نوم یې راشي نو ټیک دی چې صحابیت یې ثابت دی. دا دوه وجې دي په دې کې چې دا حدیث چې کوم دی دا درست نه دی. سی ویلی دي یعنی امام حاکم نقل کړی دی، دا د تساهل لپاره کافي ده چې یو داسې حدیث چې هغه زهري نقل کوي براه راست د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، دی کې صحیح څه دي؟ یو صحیح څه شی نشته. او په دې د څنګه استدراک کې آیا داسې احادیث په صحیحینو کې شته دی چې هغه تابعینو براه راست د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کړي؟ دا خطا وشوله. دویمه دا چې آیا د محمد بن حجاج نه دغه محدثینو څه حدیث نقل کړی دی؟ شیخینو آیا د هغې نه څه حدیث نقل کړی دی؟ د جواب دا دی چې نه. نو دا څنګه په کتاب ته استدراک کې؟ استدراک خو دا مطلب چې ستا د اصولو مطابق روایتونه موجود دي خو تا پریښي دي هغه، نو دا خو دواړه اصول د دي نه دي. نه د کذاب نه هغې اخلي او نه مراسیل جمع کوي. او که راځي بالفرض مراسیل یا منقطع روایات نو هغه بطور حدیث نه راځي بلکې بطور ترجمه الباب راځي، هغې ته حدیث نشي ویلی. دا دوه خبرې شو. درېیمه خبره د حدیث متن ته هم لږ وګورو. الحمدلله الذي اطعمني الخميره، حمد هغه الله در دی چې ما باندې خمبیره ډوډۍ وخوړله. عربو کې د خمیر د خوړلو عادت نه و، ای به فطیر خوړه. تا چې د پتیر وایه فطیر فیتویره تازه اوړه اغږل او هغه پخول دې ته فطیر وایي. او دا کوم چې مونږ اچوو د خمیر وایي. عربو کې د خمیر ډوډۍ خوی نه و. د هغې وجه دا وه چې مشقت کوونکي خلک وو او بل لا چې سره دومره اوړه نه و دا څومره چې مونږ کوئ چې خمبیرېږي. دی خو ډېر د غربت وخت و، بل لا چې هغه وخت کې دا میچې د میچې نه و په ګټو باندې به یې ټکول به یې پخول به. یو خو دې کې دغه مسله شوه. دویمه څه وایي؟ والبسني الحریره، حمد الله لرده په مې خمبیره وخوړله او ما له چې کوم دی حریر راکړل، ما واغوستل حریر. آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مغوستې دي؟ یہ طرح متن نکارت وے، متن کې نکارت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ریشمی جامې کوم دی واغوستل. او بیا درېیمه خبره وزوجتنی خدیجه، او ماله په نکاح کې خدیجه راکړه وکنت لها عاشقا، او زه په هغې عاشق وم. لکه دروغجنه دروغ وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کله عاشق شو. هغه مالدار ښځه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې په مقابله کې دومره مالدار نه و. د هغې دوه خاوندان مړه او د هغې مال به چې کوم دی تجارت دپاره ته هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوستی و دې دپاره چې هغه له تجارتي سامان بار وسیخ. دې کې د شخص دی.
دا عشق دومره پاک چیز دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یې باندې اوس ملوث کړه ظالمه. دا روایت صحیح نه دی، متن کې هم نکارت دی، د حدیث سند کې هم یو ارسال دی او بل پدې کې محمد بن حجاج اللخمی الواسطی کذاب وضاع دی. دا حدیث موضوع شو کنه دا استدراک شو په صحیح نه وات دا موضوع شو. دا هیڅ لغواړي چې د ډېرو احادیثو مونږ جاج واخلو خو شاید چې پدې کې بیا کل نه لګي نو بیا نه دا کافي دی. اقول قولي هذا بل کلاس نه ان شاء الله بل څوک محدث بیان شروع